ذکر کړی دا چې په خیر القرون کې دیتا احسان وي او مونږ ورته تصوف وایو او د تصوف خاوندانو ته صوفیای کرام وایي. رب ذوالجلال په خپل کلام پاک کې ارشاد فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو د الله نه ویریږئ او د رښتونو ډیرو رښتونو خلکو سره ملګری شئ. اوس مولانا زکریا صاحب په فضائل اعمال کې چې یو چپټر هغه د فضائل تبلیغ لیکلی، د فضائل تبلیغ په آخره کې صرف 2 صفحې باقی پاتې وي، بیا فضائل تبلیغ ختمیږي. دا آیت کریمه ترا نقل کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. د بیا لاندې د هغې په تشریح کې لیکلي دي چې جمهور مفسرین کرام اوی دا وایي چې دلته د صادقینو نه مراد چې دی دا صوفیای کرام، دا صوفیای کرام. نو مونږ ته اوس پته ولګېده چې یاره په زمانې د صحابه کرامو کې به دې ته احسان وي. او شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې زمونږ په زمانه کې د تصوف وایي او د تصوف خاوندانو ته صوفیای کرام وایي. او د صوفیای کرامو په باره کې رب ذوالجلال فرمایي چې تاسو له دوی سره ملګري شئ، د دوی صحبت اختیار کړئ. اوس به مونږ راشو تصوف ته. تصوف چې دی دا لفظ د تصوف د 4 حروف مجموعات او د هر یو حرف جدا جدا مطلب. اوس د دې په باره کې تاسو لږ غوندې دې ته متوجه شئ. حضرت سیدنا و مرشدنا و مولانا محبوب سبحانی شہباز لامکانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پخپل معتبر کتاب سر الاسرار صفحہ 88 اور 99 اغا مبارک دا خبر ذکر کرے. افرمائی فلفظ التصوف 4 احرف. پس لفظ د تصوف چې دی دا په 4 حروف باندې مشتمل، تاء و صاد و واء و فاء. یو تا دا، بل صاد دی، بل واو دی، بل فا. یعنی دا د 4 حروف مجموعات. فالتاء من التوبة وهو على وجهين. دا تا چې دینه مراد توبه ده. وهو على وجهين دا په 2 قسمه باندې، توبه الظاهر و توبه الباطن. یو توبه د ظاهر ده او بل توبه د باطن. فتوبه الظاهریه پس توبه ظاهری چې دا فهي أن يرجع بجميع أعضائه الظاهرية من الذنوب والذمائم إلى الطاعات. توبه د ظاهر چې دا غدا ده چې سړی رجوع کی په تمام اعضاء ظاهری سره، په تمام ظاهری اندامونو سره د سشنه من الذنوب والذمائم، د ګناهونو نه او د بد اخلاقو نه سشی طرف ته الى الطاعات، د طاعات طرف ته، د فرمان برداری طرف.
وعن المخالفات الى الموافقات قولا وفعلا، او د مخالفاتنا د موافقات طرف ته قولا او فعلا، هم د وینا په لحاظ سره هم د عمل په لحاظ سره د مکمل طریقې سره رجوع دې ته وایي توبه ظاهري. واما التوبه الباطنيه، او هر چې توبه باطنی ده، فهي غدارا ان يرجع الى الموافقات بتصفيه القلب، چې دې رجوع کی د موافقات طرف ته د نیکو طرف ته پس شي باندې بتصفيه القلب، د زړه په صفایي سره، چې د زړه صفایي راولي. نو دې مبارک فرمایي چې فیضا حصلت تبدیل الذمیمه بالحمیده، کله چې تبدیلی د ذمیمه نه په حمیده باندې حاصل شي، سړی د بد کردارۍ نه نیک کردارۍ طرف ته راوړي، نو فقط تم مقام الطاء، نو بیا مقام د تا دغه انسان ته حاصل شي. د تصوف د سلورو حروفونه چې اول حرف تا دی، د تا معنی د توبه وستل، خو لیکن توبه په دوه قسمه ده، چې یو توبه ظاهري ده او بل باطنی ده. کم چې پیرانی پیر صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه ذکر کړي وغه ما ستاسو په مخ کې د یو حرف تشریح بیان. خو لیکن مونږ او تاسې باید دي چې ښه په غور سره دا خبرې واورو او بیا په هغې باندې عمل وکړو. په تصوف کې دویم حرف صاد، هغه مبارک فرمایي والصاد من الصفا، دا صاد چې دی دا د صفا نه مشتق، وهو ايضا على وجهين، او دا هم بیا په دوه قسمه باندې، صفاء القلب و صفاء السر، یو د قلب صفائی دا او بل د سر د باطن صفائی دا. او کچره دی تراشی نو زمونږ په نقشبندیه کې چې اول لطیفه د قلب د، نو دویمه د روح دا او دریمه د سر دا. رب ذوالجلال د دې ټولو لطایفو ذکر اجمالی په قرآن عظیم الشان کې کړی. خدای مبارک فرمایي چې دا په دوه قسمه باندې، یو صفاء القلب صفائی د زړه دا، و صفاء السر، او دویمه چې دی صفا د سر د باطن. اول نمبر چې هغه مبارک فرمایي و صفاء القلب، صفائی د زړه چې دا ان يصفي قلبه من القدرات البشريه، هغه دار چې دا انسان لګی شي او خپل لچ دی دا د بشری توروالی نه خیرنوالی نه صفاک، هغه قدرات بشری نه صفاک. مثل العلائق التي تحصل في القلب من كثرة الأكل والشرب والمنام والكلام والملاحظات الدنيوية، مثل حب زيادة الكسب وزيادة الجماع وزيادة محبة أولاده وأهله ونحو ذلك. پیرانی پیر سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ د دې تشریح داسې بیانوي چې دا خپل لدغه قدرات بشریونه پاک کی چې عموما په دې زړه کې دننه هغه مونږ شي، او د سشن هغه مونږ شي من کثرت الاکل والشرب، د زیات خوراک په سبب باندې، د زیات څښاک په سبب باندې، والمنام د زیات خوب په سبب باندې، والکلام د زیات خبرو په سبب باندې، دارنګي والملاحظات الدنیویه، او یا د هغه رغبتونو دنیاوي په سبب باندې چې د انسان زړه هغې طرف ته میلان، هغه څه شی دی؟
لکا حب زیادت الکسب، یو د کسب د کاروبار زیاتوالی شو، و زیادت الجماع یا زیاتوالی د کوروالی شو، و زیادت محبت اولاده او یا د خپل اولاد سره زیات محبت ساتل، و اهله د خپل اهل سره زیات محبت ساتل، و نحو ذالک او یا وغیرہ د دې پشانت نور. اوس دا سيزونه خو په لکه اوسېږي، لیکن دې د هغې نه صفایي د خپل راولي، د دغه سيزونو نه ورتیر شي، دغه محبتونه د خپل سینې نه د خپل زړه نه وباسي. دارنګې دویم نمبر چې دی وصفاء السر، کم چې صفائی د باطن دا هو بالاجتناب عما سوى الله تعالى ومحبته بملازمة اسماء التوحید بلسان السر فی سره. پیرانی پیر سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چې صفائی د باطن چې دا نو هغه دا ده چې دا څومره ما سوى الله چې د هغې نه خپل ځان بچ وساتي او د الله محبت په خپله سینه کې ځای کړي، او بله دا ده چې بملازمت اسماء التوحید په لازموالي د هغه نومونو د الله جل جلاله چې هغه د توحید د وحدانیت د رب ذوالجلال سره تعلق ساتي، د هغې ذکر وکړي، هغه ډېر ډېر اولولي بلسان السر فی سره، په هغه ژبې د باطن سره په خپل باطن، یعنی په لطایفو باندې خپل ذکر وکړي. فاذا حصل له هذه الصفه، کله چې دته دا صفت حاصل شي، فقد تم مقام الصواد، نو د صواد مقام مکمل شو، دته نصیب شو، حاصل شو. ګورئ د څلورو حروفو نه د دوو حروفو تشریح تاسو د پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه تعالی دا کتاب سر الاسرار نه واورېد، او په هغې کې دریم حرف چې دی واو دی مبارک فرمایي و اما الواو، هر چې واو دی په تصوف کې دریم حرف واو دی، فهو من الولایت، د دې نه مراد ولایت دی. ولایت په دوه قسمه دی، یو ولایت صغرا دی، بل ولایت کبرا دی. اوس د دې نه مراد ولایت او دې مبارک فرمایي وهي ترتیب علی التصفیه كما قال الله تعالى الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دے مبارک فرمائی چې وهي ترتیب علی التصفیه، او دا یو مرتبه ده چې دا په تصفیه سره انسان ته ملاوي، د رب ذوالجلال د مهربانۍ په سبب باندې په مقام د ولایت باندې مشرف وګرځي. کله چې دی توبه په صدق دل سره د رب ذوالجلال په حضور کې وباسي، نو په توبې سره د بدن د ګناهونو نه پاک شي، ځکه چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه ایستونکی د ګناه نه داسې پاک شي لکه چې د سره د ګناه کړي نه وي. نو ګوره یو خو د دې توبې سره د بدن چې دی دا د ګناهونو نه پاک شي، بل توبه باطنی چې هغې سره د قلب صفا شو، د هغه چې دی یعنې تصفیه د باطن راغله، او بل دا ده چې صفایي د قلب په څه باندې راځي، هغه په ذکر د مولا جل مجده باندې راځي. چې انسان توبه وباسي او ذکر کوي، نو صفائی د زړه ورته ملاو شي، صفائی د باطن ورته ملاو شي. اوس حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي
لکل شیء ثقالة د هر یو سیز د زنګ لري کولو دپاره یو آله وي رېګمال وي وثقالة القلوب ذکر الله خو لیکن د زړونو د صفایۍ د زنګ لري کولو دپاره د صفایۍ آله چې ده رېګمال هغه د الله ذکر دی همدارنګې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک بل حدیث پاک کې فرمایي چې ان فی الجسد لمضغه یقینا په دې بدن کې یو ټوکړه ده اذا صلحت صلح الجسد كله کله چې دغه ټوکړې اصلاح وشي د ټول بدن اصلاح ورسره وشي و اذا فسدت فسد الجسد كله او کله چې دغه ټوکړه فاسد شي نو ټول بدن ورسره فاسد شي اوس هغه ټوکړه څه شی دی آقا و مولا صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي الا وهي القلب خبردار شي هغه زړه دی چې د زړه زنګ لرې شو زړه چې دی د هغې اصلاح وشوه د هغه صفایي راله د دې په منزلې د بادشاه دی د دې اعضاو دپاره چې د بادشاه تصفیه وشوه د رعیت تصفیه ورسره کېږي دې وجې نه چې اصلاح د بادشاه وشوه د رعیت اصلاح ورسره کېږي نو اوس چې کله په دغې مرتبه باندې یو انسان مشرف وګرځېږي نو رب ذوالجلال فرمایي لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الاخره اوس د دې دپاره په دنیا کې او په آخرت کې خوشخبري ده نو ویې فرمایل چې خبردار شئ چې دوستان د رب ذوالجلال چې دي نه به په هغې باندې یری او نه به دوی غمجن شي او دوی دپاره په دنیا کې هم چې دی مبشرات دي خوشخبریانې دي چې هغه نیک نیک خوبونه دي یا په خپله ویني یا بل څوک د ده باره کې ویني دارنګې د خلکو په ژبه باندې د اوصاف حمیده جاری وي او په آخرت کې الله جل مجده ولو چت چت مقامات ورکوي دارنګې د زنکدن په وخت کې فرشتې راځي او دته د جنت خوشخبریانې ورکوي او همدغه رنګې ورته وایي چې تاسو باندې غم هم نشته دی او ير هم در باندې نشته او بیا چې دی د دې آیاتونو په ضمن کې د دې ولایت نتیجه کومه یاد دې مبارک فرمایي و نتیجه الولایت او نتیجه د ولایت چې دا ان يتخلق باخلاق الله تعالی چې دې خپل ځان د الله په اخلاق باندې متخلق وګرځي کما قال عليه الصلاة والسلام تخلقوا باخلاق الله تعالی تاسو د الله په اخلاق باندې خپل ځان متخلق وګرځوئ د الله اخلاق په ځان کې راول او بیا فرمای چې ويتلبسوا خلع صفات البشریت او دې چې دې خپل ځان نه هغه لباس بشری لري کی او د هغې نه خپل ځان چې دی مبرا کی کما قال الله تعالی لکه څرنګه چې رب ذوالجلال فرمایلی چې اذا احببت عبدا كنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا ورجلا کله چې یو بنده زما خوښ شي د الله به کله خوښېږي چې دې رضایل د خپل ځان نه وباسي او صفات حمیده په ځان کې راولي هله به دې الله ته خوښېږي چې کله دې الله ته خوښ شي نو الله فرمایي دا حدیث قدسي دی چې كنت له سمعا بیا زه د ده اورېدل وګرځېږم یعنې د ده غوږونه شم وبصرا د ده سترګې شم ولسانا د ده ژبه شم ویدا د ده لاس شم ورجلا د ده خپې شم فبي يسمعو